تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، موږ د سیرت یو اهم باب شروع کړی دی چې هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلسله نسب و. هغې کې موږ د هاشم صاحب باندې هم پوره بحث وکړو او د هغې پوره زندگی تقریبا موږ بیان کړه. د هغې نه پس بیا موږ د عبدالمطلب صاحب باره کې هم تفصیلي خبرې وکړې. د هغې زندگی مو هم تقریبا بیان کړه. مونږ بیا تر دې پورې راورسېدو چې حضرت عبدالله صاحب چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد صاحب و، تر دې پورې راورسېدو. پرون مونږ وویل چې عبدالمطلب صاحب نظر منلی و، کمال الله رب العزت لس زامن راکړل، نو زه به یو ته قرباني کوم د الله په لار کې. نو چې کله لس زامن برابر شو نو خوب به لیدو، چا به ورته وی چې نظر دې پوره کا. نو هغه د نظر د پوره کولو کوشش شروع کو، خو هغه عبدالله صاحب یو نورې خویندې وې، هغه دې ته نه تیارېدې چې عبدالله صاحب دې قرباني شي. دا وایي زمونږ یو ورور دی، زمونږ خو نور وروڼه نشته له دې مور نه، د نورو میندو نه وو. هغه نه تیارېدې. نو عبدالمطلب صاحب هغه ټایم چې کوم عالمانو نجومیانو هغې سره مشوره وکړه چې څه وکړم. هغې ورته یې د دیت مطابق لګیا شه، اوښانو باندې ورسره قراندازي کو. قراندازي شروع کړه. قراندازۍ کې چې تر 100 اوښان ورسېدل، هغه 100 اوښان عبدالمطلب صاحب حلال کړل او په مکې خلکو باندې او په خاوشه علاقو باندې وخوړل. 100 اوښان ډېر شی دي، دا ډېر غټ زړه غواړي. هغه ټول په خلکو وخوړل. هغې نه پس عبدالله صاحب خو بد شو. نو په دې وجه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته ما ویل یو بانډچي راغی او هغه ورته وایي چې یا ابن الذبیحین، ای د دوو حلال شوو زیه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړو چې دا د تاسو ته څه ووایي، ولې بانډچیان به د آدابو نه نو خبر، دا ده خو څه نوې خبره وکړه، ابن الذبیحین درته ووایي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خندا شو، وی ورته چې د صحیح وي، د صحیح وي، ځکه زه د دوه حلال شوو زیه یم، یعنی یو اسماعیل علیه السلام چې هغه هم د قربانۍ دپاره تیار و، او بل زما والد صاحب عبدالله صاحب چې هغه هم د قربانۍ دپاره تیار و. عبدالله صاحب په خپله تیار و. نو محترمو عبدالله صاحب هم د ډېرو ښو اخلاقو مالک و. الله رب العزت ورله ډېر لوی شان ورکړی و، ډېر ښایسته و، دومره ښایسته و. سیرت ابن هشام کې راځي، وایي تقریبا هغه ټایم ورته عبدالله صاحب ته تقریبا 200 جنکو د واده آفرونه کړو. 200 جنکۍ ورته ناستې وې د مخکې نه چې موږ به عبدالله صاحب سره څه کوو، نکاح کوو. لیکن عبدالمطلب صاحب کوم چې د عبدالله صاحب والد صاحب و، هغه یې د دې دپاره رشته خوښه کړې وه په مدینه منوره کې، چې هغه د وهب لور وه، آمینه نوم او د دې د تره نوم دا چې د چا په تربیت کې وه، د هغه نوم وهیب و. وهیب دا د وهیب په تربیت کې وه. دا آمینه چې وی وه
دا هم ډیره هوښیاره وه، ډیره ښایسته وه، ډیره نیک سیرته وه. نه هر څوک دا غواړي چې زه د خپل بچي له په ښه ځای کې واده کویدنه کوم، کلور هم ودوم چې ښه ځای کې واده کوم. اوس خو بېله خبره ده چې د پیسو زمانه ده، د لالچ زمانه ده، خلک پیسې ته اسره کوي، دیندارۍ ته نه ګوري، نیکعملۍ ته نه ګوري. مخکې به خلکو یې نیکعملۍ ته کتل، دیندارۍ ته به یې کتل چې د کې دینداري څومره ده، نیکعملي څومره ده، دې پسې به یې رشته کولم ورکولم. نو دا آمنه ډېره نیک سیرته وه. نو عبدالمطلب صاحب د خپل زوی عبدالله لپاره دا خوښه کړه او لاړ د وهیب کره، دی وله وغوښته، وهیب وله دا ورکړه. چې وهیب وله دا ورکړه نو عبدالمطلب صاحب دی د نکاح لپاره مخکې روان شو او ورپسې عبدالله صاحب روان دی. ولې پیدل سفرونه به و چې دی د نکاح لپاره روان دي. عبدالمطلب صاحب دی لاړل مخکې، عبدالله صاحب ورپسې روان دی. په لاره کې یو یهودنه عالمه یا یو کاهنه، دواړه به ورته وو چې دواړه علوم یې زده کړو، دواړه علوم ورسره. دغه ښځه ولاړه ده او دا عبدالله صاحب ته وایي د ګناه پیغام یې ورکړ، د ګناه لپاره یې ورته ووایي. نو هغه زمانه د شعر و شاعرۍ وه، دا قرآن مجید ته نازل شوی دی، دی هم د شعر و شاعرۍ په طرز نازل شوی دی. هغه زمانه کې شاعري عام وه، تر دې پورې کتابونو کې راځي وایي کوم کس ته به چې شعرونه نه ورتلل هغه به یې سره انسانانو کې نه حساب و چې ته لا څنګه انسان یې، تا له شعر و شاعري نه درځي. هر چا له به شعر و شاعري ورکړه. شعر و شاعري په یو ډېر غټ اوچت کمال ته رسېدلې وه. په دې وجه الله رب العزت قرآن نازل کو چې دا د شعر و شاعري زه وکړئ. نو شعرونه به دی له ورتلل. نو عبدالله صاحب ورته وایي دې کاهنې ته چې نه پاک خلک د ځان دپاره پاک خلک خوښوي، پاک خلک چې کوم وي دی غلط کار نه کوي، دی حرام یې نه کوي. او یې روان شه دی. ډېر نیک سیرت و عبدالله صاحب. که دغه ټیم د عبدالله صاحب عمر چې نکاح دپاره ته نو یې 17 کاله وخه، 19 کالو دی. څومره عمر یې خو نوی ځوان و. نوی ځواني دغه ټیم بنده ته له شهواني سوچونه راځي، ولیکن الله رب العزت پکې د پیغمبر د پلارګیرت ماده ایښې وه، نو الله بچ کو. یعنې هغه ټیم خو زنا هم عامه وه، دغه ټیم جاهلیت و، هر طرف ته کفر و کفر و، چې هر طرف ته کفر و، زنا عامه وه، شراب نوشي عامه وه، غلاګانې عامې، قتال عام و، دا ټول شیزونه عام. عبدالله صاحب انکار وکړو. لاړ عبدالله صاحب د وهب لور آمینې سره نکاح وشوه. هغه ټیم دا رسم و چې چا نکاح به وشوه چا سره کومې ښځې سره، نو هغې کور کې به یې 3 ورځې وایي تېرولې. عبدالله صاحب د دستور مطابق 3 ورځې هلته تېرې کړې د آمینې بیبي په کور کې. واپسې چې کوله بیا دغه کاهنه وایي ولاړه ده. دا عبدالله صاحب ته وایي چې چېرته تللی وې؟ وایي عبدالله صاحب ورته وایي چې دغه شان د وهب لور آمینې سره زما نکاح وشوه، نکاح دپاره تللی وم. وایي دا کاهنه ورته وایي چې واوره زه ګنې غلطه ښځه نه یم، زه زناکاره نه یم، تر ننه ما غلط کار نه دی کړی، زه خو د دې خلکو پیشوا یم، د دې خلکو مشره یم، خلکو له فیصلې کوم، خلکو ته دین ښیم. خو لیکن تا ته مې ځکه دا امر وکړو، د ګناه دعوت مې درکړو چې ستا په دې تندي کې د آخر زمانې د پیغمبر نور پروت دی. هغه کومې نشانې چې زموږ کتابونو کې او مخکې علومو کې پرتې وي ټولې تا کې موجود دي. نو ما وی چې ستا نه به دا نور راښکم، د آخر زمانې د پیغمبر په زمانه پیدا شي، خو لیکن لاړ هغه نور د ستا نه منتقل شه آمینې ته، اوس مې نه پکار. نو محترمو دغه شان عبدالمطلب صاحب د دې وهیب لور وله د آمینې بیبي د تره هغې سره د نکاح وکړه. د ایران نکاح وشوه.
عبداللہ سے سوخت تیر کا آمینی بی بی سرا چو وقت تیر کو نو بدے بیمار شو او وفات شو پا 19 کال عمر کی نکاح اکلا پا 43 کال عمر کی وفات شو دیر پا معشوموالی کی حساب کی زوانی والا اوڑو کے چو وفات شو چوپات شو د مدینی منوری پا احاطہ کی پا مضافات کی دفن شو آمینی بی بی اللہ رب العزت ورطا امید ورکو او دغشان امید پیداش دا بچی دا پیدا کیلو سواخ پس آمینہ بی بی پخبلا وی چه ما دا حمل سختای ندی لیدی یعنی حمل کی زنانت دیر سختای رازی دیر تکلیف نہیں ما اس قسم بوجھ ندی مخصوص کرے خیٹا میں درانہ ندی مخصوص کرے بلکہ نارمل حالت کے بونزو بیا چکلا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش واخراقے آغا ٹیم پا زنانو سور سخت پرتی دا دنیا دا طول پتون یو طرف تکا پا زنانا دا اپت بل طرف تکا دا درد دا دوی سیوارے پا زنانا بانے دا سیوائی دا دیر دردی دیر مصیبتی پکے تکلیفی پکے آمینہ بی بیوئی ما دا تکلیف ندری دلے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش پا وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تراتو این مختو غٹ غٹ نشانی خکارا کی دی غٹ غٹ واقعی وشما ہوئے ابراہام اللہ ختم کو دا جان اللہ رب العزت مکہ معظمہ کی چکم حالات بدلی کلل تقریبا خلق را غم شو و اداروانی ختمو دا زناگانی جوارائے دا کے شراب نوشی ختمو دا حالات جوڑے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دوتا عبدالمطلب سے کوئی جکل دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش وخو سیرت ابن الشام کی لیدن ویزا ناسم بیت اللہ شریف کی ولی دا بیت اللہ خدمت پدائی کو دا آجیان خدمت پدائی کو ویزا ناسم ویدی که دا بیت اللہ شریف دیوارون پزمکا پریوتل اب یا اوچت شو زرانم تپوت من اقبل واقع ٹیپ چی کم علیمانو کم کاہنان وینم تپوسو کو جدا شان واقع غرالا بیت اللہ شریف دیوارون پریوتل اب یا سم شو ویدی غشان عربو کے چی کم اغٹا بودخانه وائی که کم بودان پراتو نو کہ آل تکم دننا دا دیم رہبران ناستو دا اندوانو دا کافرو نو بودان وی را پریوتل او داسی بودان چا طول عمر کے چتنو را غرزی دی اغا را پریوتل دی بودرو بیا برا پریوتو دا شان پا پارس کے آغای با دا اور عبادت کو آتش پرستو پا غٹا ستا بے اور بلکلو آغاوی پٹول عمر کنو مرشوے او چکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پیدائش وخراج اغا اللہ مرکو ایتا خبرونم دا گر چاپ پینن رال چا لکا بیگار پارس اور مرشوے لے علکا دا بودخانی بودان با بیا بیا را غرزیدل او دیو خواب عبدالمطلب سے برطو امام لی دلی چا بیت اللہ شریف دیوارونا پس مکا پریوتل او بیا نیخ شو بس کائنانو نجمیانوی دا خیر زمانی پیغمبر را دنیا تا دا غیر زمانی پیغمبر را نازل شو دا غدرات دو نخی دی عبدالمطلب سے تخو پتا ہو لگا چا منکر اکول کے معشوم را غلے لے دا غنا مخ کے مخ تا پتا ہو چا خلق با دا خیال ساتو لاس پی اخپلو تندے پی اخپلو وی تاکہ آخر زمانی دا پیغمبر نور دے ستا پا نسل کے برازی اختا ہو پتا ہوا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو بابا راو اس بیت اللہ شریف کی درنے پی تواپو کو رنبے پی تواپو ویدہ بچے میں دیر بختاور دے دو ٹیم وی دو مکیم پالاکا کی کاتو بارانو بندو اغالا قاسم شارع شدروا کاتو پکے ویدہ ٹیم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو
وی عبدالمطلب سے تخلق ہوئی چیسے سوالو کی منت کو چی اللہ بارانو کی کات تے عبدالمطلب سے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را واغست بیت اللہ دے راوستو او دا سی روچتی کو چی اللہ ندی معشوم دا برکت چا دیر برکتی معشوم دے ندی وجہ دا کات زمون لرے کی وی دی کی ڈائریک پڑھارے کہ اللہ وریا دے راوستی او پشیبو بارانو وریا دل اللہ ما کسر سب سکلو کار ختم شو محترم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی ہو شو دیکھو ابو لہب اترو ابو لہب دا خپلی وین دی خبر راڑو وی دستا دا مر رور دا عبداللہ زیه ہو شو ابو لہب دیر خوشحال شو خپلی وین دی آزاد اکڑا چی وین دی آزاد اکڑا حدیث شریف کرازی تقریباً بخاری شریف کے وی اللہ رب العزت دا ابو لہب اسو کافرو بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنو لنبے تکلیف پدر اسو ولیکن دا تغی عمل پا وجہ وی اللہ رب العزت پا دوزخ کے دا دا دے غٹ گوتے نا دتا اوبور کئی چی دتا اوبور کئی خوراک ور کئی وی دتا اللہ رب العزت تاغی وین دی دا دولو پدا غور کئی چی دا خوشحالی منا ہوڑا دا خوشحال شو وی دا اس اللہ دوزخ کے ہم خوراک ورکی ولیکن خوراک دل عمل نہ ورکی آجا دا خیر دا دل خاتمی گولے خور دے اور کی اوپو لگا چا ٹینگی کی خوراک ہونا عمل والا نہ ورکی واللہ رب العزت و غیرتی ذات تو ازما دا پیغمبر پراتو دے خوشحال شو دا شان مخترم دا تاریخ سو دا ربیع الاول مبارک میاشت نهم تاریخو دا راجح قول مطابق ازو خلقوی تولسم و دا علماء دا حساب چاہی کم حساب کردے اگئی کم میاشت کلکولیٹ کردی نا آغا دا بازی وی چی اتم خواتم نا نهم تاریخ دا ربیع الاول دا راجح قول لے چی دا نهم تاریخو دا ربیع الاول کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف راڑو دا شان دا گڑائی پہ حساب سر جو علماء حساب کئی دا وی سہر سلورنی میں بجی ہوئی انگریزی تاریخ کیلنڈر کے 571 عیسوی ہوا او دا شان میاش جو انگریزی 22 اپریل 571 عیسوی ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تشریف راڑو محترم داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش شو انشاءاللہ آئندہ دروسو کی بور پس مخ کے باس کو اللہ رب العزت تیرا مختصر خبر زندہ طول پا عمل کراولی اللہ رب العزت تیمون طول در سیرت مطابق زندگی را نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.